کتاب دا ما نازل کړی دی دا زما کلام دی د دې د حفاظت ذمہ داری دا ما په خپل باندې اغسته ده د دنیا يهوديان د دنیا مجوسیان عیسایان مشرکان دی چې څومره هم حربي استعمالي د دین خلاف دا بلګیاوی قران د ازل نو والا تر ابد پورې د ابتدا نو والا تر انتها پورې او د نزول نو والا تر قیامت سبا پورې قران په خپل شکل کې موجود وي محترم مسلمانانو ورونو د قران د حفاظت ذمہ داری دا رب لا یزل جل جلاله په خپل باندې واغستلا الله جل جلاله په خپل باندې د قران حفاظت کوي مونږ او تاسو په تاریخ باندې نظر واچو دنیا کتابونه دا ځای کړل شوی دي دنیا حفاظ کرام دا شهیدان شوی دي د جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور کې په هغه دور کې 600 صحابه کرام حافظ قران دا شهیدان شو بیا د صحابه کرامو یو شورا وا هغه یو دا مسله مه دروړله چې د قران له کتابي شکل ورکول غواړي قران په یو کتابي شکل کې دا چې کوم دی امت ته پیش کول غواړي د هغه نه وړاندې د قران کتابي شکل نو د قران دا کوم سورت چې موږ سره موجود دی دا کوم شکل چې موجود دی دا نو لیکن د هغه نه ورستو قران ته صحابه کرامو هغه کتابي شکل ورکو نن الحمدلله قران دا په کتابي شکل کې موجود دی رب لا یزل وعده کړی دا چې د قران د حفاظت ذمہ داری دا ما په خپل باندې اغسته ده د دې د حفاظت ذمہ داری په ځ په خپل کوم جناب سرور کونین تاجدار حرم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اطلب العلم من المهد الى اللحد اے زما امتا اے زما صحابه کرامو اے د صحابونو رستو راتلونکو خلکو اے د دنیا مسلمانانو تاسو چې کم دې د خپل مور د غیګ نوالا تر قیامت پورې تر لحد پورې د علم طلب کوي د علم په طلب پسې شي علم حاصل کړي ځکه علم چې کم دی العلم نور علم چې کم دی دا یو رڼا ده محترم مسلمانانو ورونو د دې مدارسو دا نظام دا کم چې نن دلته مونږ او تاسو موجود یو مدرسه ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل زمانه کې یو مدرسې قیام وکړو چې دا هغه مدرسې نوم دی اصحاب صفا تاریخ لیکلی دی 300 صحابه کرام په یو وخت الته زیر تعلیم او غیبه چې کوم دی علم دا حاصلو محترم مسلمانانو ورونو د علم د حصول دا سلسله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه نه روانه وا نن تر دې حد رسیدله او تر قیامت پورې به دا جاری وي لیکن د علم د حصول دا معلم چې کوم دی د یو عظیمه درجه ده ځکه الله جل جلاله دنیا کې د انسانانو کې د ټولو نه عظیم انسان چرا لګلې دی هغه عظیم انسان هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تمامو انسانانو کې د هغه افضل انسان چې کوم دی دانشته دی بیا الله جل جلاله چې کوم کتاب نازل کړی دی قرآن مجید په دنیا کې د تمامو کتابونو کله هغه معاینه وکړل شي د قرآن عمر عظیم کتاب دا بل نشته دی بیا بلکې یو روایت کې می کتلې دي وای قرآن کې چې الله جل جلاله کوم یو آیات نازل کړی دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون د دې یو آیات چې کوم دی څومره قدر دی څومره شرف دی څومره عزت دی څومره مرتبه ده څومره مقام دی هغه د وړاندې نورو کتابونو نشته دی نو الله جل جلاله دا کتاب د ټولو نه عظیم کتاب را لېږلی دی په عظیم شخصیت را لېږلی دی بیا محترم مسلمانانو ورونو دا امت چې کوم دی د ټولو نه عظیم امت دی او بیا هغه پیغمبر چې د ټولو نه عظیم پیغمبرانو کې عظیم پیغمبر دی او په انسانانو نه ټول عظیم انسان دی د هغه کتاب حامی
چې کوم کتاب د ټولو نه افضل کتاب دی هغه فرمایي انه بعثت معلما، زه ستاسو دپاره دنیا ته یو معلم را لېږلی شوی ما. معلومه دا شوله چې د معلم دا درجه چې کوم دی دا ډېره زیاته عظیمه او اعلی درجه ده. د معلم دا درجه چې کوم دی ډېره اوچته درجه ده. د معلم د درجې عمره بله درجه دا د نبی علیه السلام د پاره نه وه، او کچرې وي نو نبی علیه السلام به هغه ښودلې وه. لیکن معلومه دا شو چې نبی علیه السلام وفرمیل انه بعثت معلما، زه ستاسو دپاره یو استاز را لېږلی شوی ما. نو د استاز دا درجه دا په دنیا کې د ټولو نه عظیمه درجه ده. د دې نه بله لویه درجه چې کوم دی دا نشته دی. ذکر رب لا یزل جل جلاله وعم نواله، نبی علیہ السلام عظیم انسان راولېږو، او هغه عظیم په اخلاقو سره هم عظمت والا، کردار او گفتار سره هم عظمت والا، او دغه شان په هر معامله کې عظمت والا انسان هغه د ځان دپاره د معلم او د استاد درجه چې کوم دی دا خوښه کړله. محترم مسلمانان ورونو، دا یو تسلسل چې کوم دی شروع دی چې دا د تعلیم دا نقل و حرکت او د تعلیم دا حصول معلم او طالب علم دا سلسله دا د ډېرې زمانې نه را شروع ده او را روانه ده. لیکن کوم عظیم انسان چې د معلم په منصب باندې کېناستو، د استاد په منصب باندې کېناستو، نو بعضې روایاتو کې راځي وای استاد کدی هر څومره ناقدر شي ناقابل شي، لیکن د شاګرد دپاره دی چې کوم دی دا اسمان دی. محترم مسلمانان ورونو، نو الله جل جلاله دغه کتاب نازل کړی دی، او دغه کتاب کې الله جل جلاله فرمایلی دی انما یخشى الله من عباده العلماء، چې د زمانه کې په دنیا کې په مخ ته ځمکه باندې د ځمکې دا ښکلا چې ما ګرځولې ده، د ځمکې دا ښایست چې ما ګرځولې دی، د ځمکې دا رونق چې ما ګرځولې دی، د ځمکې دا رڼا چې ما ګرځولې ده، هغه چې کوم دی د زمانې علماء کرام دي. محترم مسلمانان ورونو، دا تسلسل چې کوم دی د تعلیم او د تعلم دا یوازې به یو معلم استاد چې کوم دی عالم پسې خاص نه دی. کوم معلم دی چې ناست دی او د الله جل جلاله د رضا دپاره یو بچی د چې کوم دی ABCD ښیي، دی یو بچی د 1 2 3 ښیي، دی یو بچی د الف ب ت س ښیي، دی یو بچی د قال الله قال رسول الله ښیي. محترم مسلمانان ورونو، کچره کله دغه معلم پدګ للهیتو پدګ اخلاصو پدګ چې کوم دی د الله جل جلاله رضا پرته وا، او دغه معلم د یو سټوډنټ تیار کو، او دغه سټوډنټ دی چې کوم دی پدګ للهیتو پدګ چې کوم دی تقوا وا، پدګ عجز انکساری وا، پدګ د الله جل جلاله نو يروا، نو کچره دغه بچي د دنیا په هر یو منصب باندې فائز شو، نو الله جل جلاله بدلا سره د منصب سره د عہدے سره د پیسو چې کوم دی په آخرت کې پورا پورا حصہ ورکړي او دله به جزا ورکړي. او کچری یو سړی کې انسانیت نشته دی، دغه للهیت نشته دی، دغه عجز انکساری تقوا نشته دی، په دغه چې کوم دی د الله جل جلاله رضا د په جسم کې نشته دی، نو کچری دی د دنیا په هر یو عہده باندې فائز شو، ندی چې کوم دی د زمانه یو قاتل له. بیا حضرت شاه قاضی هغه او فرمایل خپل یو کتاب کې لیکلی دی، وای کداغه شان یو استاد دی او د استادې په منصب باندې فائز دی، دغه للهیت نشته دی، دغه تقوا نشته دی، دغه د الله جل جلاله ير نشته دی،
پدې کې د امت ته دنیا ته د خیر ورکولو سوچ او فکر نشته دی دغه انسان کچره استاد دی خودی چې کم دی یو درنده ناسته د استاد په شکل کې کدا یو انجینیر دی دا یو درنده ناسته هغه وی ایون کچره دا یو مولا هم دی په منبر او محراب کې بناسي کده کې للهیت عجز تقوا انکساری نو د الله یرا او دهان نو دی بیا مولانا دی چې کم دی د خلکو وینې سکون کې یو درنده ناسته محترمو مونږه او تاسو ټول چې کم دی د راتلونکي زمانه معلمین جوړیدین کیو مونږ او تاسو زمانه ته یو خیر ورکون کی جوړیدین کیو په مونږ او تاسو کې به څوک چې کم دی انجینران وي څوک په ډاکټران وي څوک په پروفیسوران وي څوک به راکې چې کم دی معلمان استادان وي لیکن دا یو خبره ځان سره د دې طالب د دې کارپټ نه یاد اوساتو چې ځان کې به عجز ځان کې به تقوا ځان کې به انکساری ځان کې به للهیت دا د ټولو نه وړاندې چې کم دی پیدا کو محترم مسلمانانو ورونو الله جل جلاله دا علما چې دنیا ته را لېږلي دي د یو مقام ورکړی دی یو مرتبه ورکړی ده یو درجه ورکړی ده دا ټول هر څه چې ورکړی دي دا الله جل جلاله چې کم دی په یو وجه باندې ورکړی دي چې د خالص ته الله جل جلاله د کتاب چې کم دی د هغه خدمت کوونکی